बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په موضوع पे दोस्तों क्वाड ډیره زیاته افسوسناک او درناک واقعه را مخده شوې ده. تر ظالم خپل ورر او جماعتي ټیم کې حلاله کړ په دسترخوان باندې ورځوله. دوستانو د واقعه څنګه را مخته شول او د تر دومره ظالم څنګه چې د ظلم سلا وکړ د ماشومه اخر داسې څه ګناه کړی و. دوستانو د باره کې سر ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکم ورکتا سو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي. مونږ ویډیو ځان ستر اخره پرې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم لاشي. دوستانو دا واقع د کوټ شادي پور د چوتره دومره ظالم شو چې خپل سکا ورېره په لاس حلاله کړو په دسترخوان باندې ورځوله. دغه تر آرام کول او د ماشومې لوبې کولې تر دوی میندو ته आवाज وکړو چې د ماشومه کلاره کړ. هغه ته چې مونږ روزماتي تیاری کوو نو تل گزاراو کا د ماشومه چې کله کلاره نشول د تر راولې کېدل او د ماشومه حلاله کړ او مور تایپ دسترخوان باندې ورته چې د ساوس روزماتي کې. دوستانو انسان د حد پر څنګه ورزدل چې ټولو نه مخکې روزه نیول نو مخکې انسان ته پکار د چې روزه مطلب ازدا کې روزه نیولو مقصد دی ازدا کې چې روزه اخر نیولو مقصد سده مونږ روزه سده پر نیسو. الله پاک د روزه مونږ باندې ولې راوسته. مونږ روزه صرف دې ته یو چې مونږ به ناره خېټې باندې به ټوله ریس پرته ور مونږ به کمرې نه بار ته نه وځو ورته روزه مونږ اوداس نه کوو مونږ برداشت به نه کوو مونږ به صبر نه کوو مونږ به استقامت څخه کار نه اخلو. یوه ماشومه چې دا هغه خو ښه باده باندې نه ده خبره. فار ایگزامپل هغه ماشومه خبره ده نو ته کمرې کې څه له پروتې که ماشومه لوبې کوي هغه خو ماشومه ده ته خو ماشوم نه. دوستان د کاش کله پولیسو گرفتار کړو پاته دا ولګل دغه ماشومې پلار نه دغه پیسې غوښتي دغه وته پیسې نه ورکړي او هغه ډاکه وته په زړه کې او دا ډاکه په دې ځای باندې راوستله. انسان خپل دښمنۍ کې د حد پورې رونچی چې هغه دنه ګوري چې ما څومره مقدس رشتہ مې د ماشومې سره وای او ما هغه رشتہ چې دا هغه دومره زیاته خراب کړه چې ټول عمر ته خپل کور خو پرېدا زه خپل کلی مالات آر یو خې بادونه وتلم خپل وینه خپل لاسه قتل کول. دوستانو د آسان کار نه وي خو نن سبا مونږ خپل معیار نه د حد پرې ورزیدلی یو چې مونږ خپل نفس مطمئن کولو دپاره خپل ځان ته سکون ورکولو دپاره چې مونږ خپله دښمني سړه کړه. دوستانو د حد پرې ورزیدل نه ده پکار. صرف د خبرونو مونږ ته یوه خبره پته لګي چې هغه دغه ده چې قیامت نه مخکې قیامت ولې ضروري ده چې یو تر راپسې ور خپله ورېره حلالوي او هغه روجې په بختورې میاشته کې دوستانو دوی ته قرار واقع سزا ملوېدل پکار ده چې داسې بیا چا جرأت ونه شي چې هغه خپلې ورېرې په مارۍ باندې چاړه تېروي. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رایې ضرور وکړئ. والسلام.